الرحمن الرحیم زه خپل درنو میلمنو ته کم چې د قومي وطن پارټۍ درانه مشران دي ملګري دي په هغې کې بختاج عادل جهانګیرله شاه خالد نعیم انیس طارق او دې سره زمونږ د عمرزو تاڼې قیصر خان ایسیچو د میډیا ملګري ټول ته دلته موږ هرکلی وایو او ډېر شکریه م ادا کوو چې دوی ټیم وکړو او دلته رالل ملګرو نن دا پریس کانفرنس چې کیږي د دې مین مقصد دا دی په 9 مئی باندې چې کومه واقع شوې وې کومې منصوبې جوړې شوې وې زموږ د دې خوږ ملک خلاف چې کوم سازشونه شوي وه نو د هغې حوالې سره موږ پریس کانفرنس کوو او موږ د هغې پرجوش طریقې سره مذمت کوو او موږ د هغې خلاف د خپل ادارو سره ولاړ وو ملګرو تاسو وکتل په 9 مئی باندې چې کم واقع وشوې زموږ په کمو ادارو چې اټیکونه وشوه نو ماته نه لګي چې داسې به دا د دشمن نه علاوه یو سړی نشي کولی دا کار خو بدقسمتۍ نه به زه ده ووایم چې زموږ سیاسي خلکو دا منصوبې جوړې کړې وې او زموږ په دې ادارو باندې هغه سکیورټي فورسز باندې چې کم د ملک دپاره شهید شوي دي د ملک دپاره یې کار کړی دی نو هغوی چې دی د هغوی دې اداره کې بدنام شوي دي نو زه به هغې حوالې سره ده ووایم په 9 مئی باندې خاص طور باندې زموږ آرمي چې کومه ده زموږ کم پولیس دي نو په هغې کې په جنا هاوس باندې اټیک شوی دی په جیچکیو راولپنډي باندې اټیک شوی دی کور کمانډر هاوسز باندې شوي دي د پنجاب ریجمنټ سنټر چې کوم PRC ورته وي هغې باندې شوي دي زموږ چې کوم یادګار شهدا دي کو په هغې کې آرمي والا دي کو په هغې کې پولیس رسېدلي دي دغه شانې کو تاسو وګورئ لکه آرمي کرنل شیرخان شاندې خلک چې دي د ملک لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي دي شهیدان شوي دي د هغوی مجسمې چې هغه شوي دي دې سره سره کو تاسو وګورئ په پنجاب کې په KPK کې ځای په ځای تقریبا 1.5 سلنه والا 200 پورې چې دی د پولیس چې دی ګاډي چې تباه شوي دي سوځېدلي دي دا د چا نقصان دی دا زموږ د ملک نقصان دی دې نه علاوه کو تاسو وګورئ نو زموږ د ګورنمنټ چې کم انفراسټرکچر دی کم بلډینګ دی کم املاک دي هغې ته ډېر غټ نقصان رسېدلی دی لکه په هغې کې مثال کې طور باندې موږ پېښور والو چې ریډیو پاکستان باندې اټیکونه شوي دي دې کې ټول پلازې کو تاسو وګورئ په دې 400 کې په دې سوات کې ځای په ځای چې دې ته ډېر غټ نقصان رسېدلی دی یو بله خبره دا ده چې په انټرنیشنل لا کې په انټرنیشنل قانون کې دا دي کو په یو جنگ کې یو ملک کې جنگ رواني نو په هغه صورت کې به کم خلک چې میډیکل فیسیلیټیز ورکوي نه هغوی ته په هغه ځای کې اجازت دی خو بدقسمتۍ نه دلته کو تاسو وګورئ نو امبولینس یې ودرېدلي دي په هغې کې چې مریضان وه هغوی ته نقصان رسېدلی دی نو دا خو د ملک المیه ده دا خو زموږ دا کم چې لیډرشپ دی سو کال نام و نهاد PTI ګورنمنټ و چې د هغوی دا هر څه تاسو سره ورښکاره شوه چې څه منصوبې شوې وې نو که یو دشمن دا وایي کو هغه بارملکې دی کو هغه زموږ په دې ملک کې کم خلک دی دا منصوبې جوړې کړې وې چې یاره موږ به د ادارې کمزوري کوو یا به موږ داسې یو انتشار پیلاو کړو د ملک کې چې دلته افراتفري راشي ون سټیبلیټي راشي نو زه هغوی ته دا وایم تاسو وکتل چې زموږ د آرمي سره زموږ د پولیس سره زموږ نور سکیورټي ادارو سره د خلکو څونه مینه وکړه او څنګه ورسره کلک ودرېدله نو انشاءالله دا د هغوی دپاره یو میسج هم دی او دا عوام د خپل سکیورټي ادارو سره دا شان کلک ولاړ دي او انشاءالله ولاړ وي ورسره نو موږ دا کمې واقعې چې شوي دي د دې خلاف چې دی نو ریلی مو شوې پریس کانفرنس مو شوې مختلفه پاکستان خلک راووتله د هر طبقې نه او یکجهتي وکړه یو مینه یې وښوله د سکیورټي فورسز سره چې یاره خو داسې قسم څه واقع کېږي نو انشاءالله د هغې به موږ مذمت هم کوو موږ به د خپل خلکو سره دا شانې ولاړ وو زه به دا ووایم تاسو که وکتل PTI چې کومه وه کم د هغوی لیډرشپ و کم ورکران وه د هغوی خپل چې دی
پریس کانفرنس شروع دي لکه زه مثال والم فیاض الچوهان چې دی دوی یاسي او رایټ هینډ و هغه خپله ده ووایي چې یاره موږ ته عمران خان ویلي وه پی ټي آی دا موږ ته ویلي و چې یاره تاسو به دا شانې دا کوئ دې خو ورځئ تاسو ټول کتلي به مې تاسو یې کتې هم شئ نو ورو ورو چې ډېرې خبرې داسې ښکاره شوې نو د هغې نه ثابتېږي چې واقعي دا د یو لیډرشپ چې دا کار کړی دی پی ټي آی والا چونکې دا نه پکاره موږ سیاسي خلکو له دا پکار دی چې موږ یو خپل ورکر ته سمه لار وښایو ټیک شوه اختلافونه راځي خو داسې نه ده چې موږ د خپل ملک نه نقصان ورکوو دا نقصان د چا دی دا نقصان زما دی دا نقصان ستا دی او ستا د بچي دی نو موږ د دې چې دی پرزو چې دی مذمت کوو او موږ د حکومت نه د خپل جنسو نه دا مطالبه کوو چې د دې ښه پوره تورلی انکوایري وشي انویسټیګیشن دې وشي او کم خلک چې دی کې ملوث وو د چا په وینا باندې چې کم سهولتکار و دی نو هغه د مخې ته راشي هغوی له داسې سزا ورکړي چې بعد کله داسې یو سړی جرأت ونه کړي چې زموږ د خوږ ملک له زموږ د ادارو له نقصان ورکړي ځکه دا نقصان زموږ دی دا زموږ د ټول ملک دی او بله دا ده چې زموږ په انټرنیشنل سطح باندې ډېره غټه بدنامي کیږي په دې باندې مخالف خلک خوشحالیږي نو زه دې عوامو ته وایم چې تاسو وکتله تاسو په دې لږ ټایم کې دا څونه چې څه ولیدلی شو نو دا یو غدار نه علاوه بل سړی زه یم چې دا کار نشي کولی او نه به داسې وکړي نو د قومي وطن پارټۍ طرفه زموږ د مشرانو طرفه جناب آفتاب احمد خان شیرپو سکندر حیات خان شیرپو زموږ د پارټۍ د لیډرشپ دا کلیام وینا ده چې موږ د دې واقعې چې مذمت کوو او موږ د خپل خلکو سره ولاړ وو دې سره سره د عوامو هم ډېر غټ نقصان شوی دی د چا به ګاډې سوځېدلي د چا ته به نور څه کار به وغه دغه شوی دی نو چونکې دې سره سره نقصان ډېر زیات شوی دی نو د دې ازاله به په یو صورت کې کیږي چې خلک گیر کې چې کم دا کار کړی کم دی کې ملوث وو او زه د خپل ادارې اپریشیټ کوم چې ډېر لږ ټایم کې ډېر خلک ونیوله او هغوی دا ومنله چې واقعي دا کار موږ باندې شوی و دا د چا په وینا شوې ده نو زه دا وایم چې یاره داسې یو کار یې دوباره ونه کړی شي چې زموږ د ملک ته نقصان ورکړي نو انشاءالله زموږ قومي وطن پارټي او چونکې دا ټول پاکستان چې دی نو زه د خپل سیکیورټي ادارو ته وایم چې تاسو سره بلکل کلک ولاړ دي او انشاءالله څه قسم د هغوی نه موږ به نه رسو کېږو نه په اخره کې زه د خپل قومي وطن پارټۍ ملګرو ایسچو صاحب میډیا ملګرو ډېر زیات شکرګزار یم چې دوی موږ له ټیم روح کړو او دوی رالله او موږ دا نننی پریس کانفرنس چې دی نو دا موږ د سیکیورټي ادارو دا کوم واقع شوی نه د هغې خلاف و نو زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم ایسچو صاحب زه د اسد بی او د دوی د والد صاحب او ستاسو ټولو ملګرو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو داسې قسم لا د ملک د ادارو ته یا زموږ د ملک ته چې څه نقصان رسېدلی و د هغې باره کې تاسو دا پریس کانفرنس وکړو ستاسو د خپل ملک سره دونه مینه ده آرمي سره پولیس سره نو انشاءالله که خیر تاسو دا پوره یقین ساتئ چې چا هم دا کار کړی دی موږ ته د خپلو افسرانو د اړخه کلم کله اطلاع ده چې بی د دې کسانو خلاف مکمل کارروي کوي او موږ لګیو کوو او انشاءالله تر د هغې پورې به لګیا وي تر کومې پورې موږ دا کسان نیولي ني او انشاءالله دوی ته به پوره مکمل چې چا څه قسم لا خلاف ورزي کړې ده د دې ملک د ادارې یا د عوامو انشاءالله هغې ته به پوره سزا ملاویږي انشاءالله که خیر पुलिस 400 DPO 400 आल KPK पुलिस قومي وطن پارٹي زنده‌باد جناب آفتاب احمد خان شیرپاو زنده‌باد سکندر حیات خان شیرپاو زنده‌باد شمشیر خان عمرزی زنده‌باد شمشیر خان عمرزی زنده‌باد पाक आर्मी जिंदाबाद पाक आर्मी